اوس تاسو لږ د بچو حقونه واورئ. سوره فرقان آیت نمبر 74 کې الله تعالی فرمایي دا اوس ښه توجه سره تاسو د بچي نوجوانان خو هغه واوریدل د خپل مور او پلار لپاره څه کول دي څنګه نه دي بډاګانو موږ مور او پلار دي بهرال او عمده کنه اوس تاسو د بچو حقونه تاسو واورئ. سوره فرقان کې الله فرمایي والذین وکسان ان یکنکان خلق هغه خلق دي یقولون چې غي وای ربنا اے رب زمونږ هب لنا راکې مونږ ته من ازواجنا زمونږ د بیبیانو و ذریاتنا مونږ د اولادنا قرة اعین یخسترګو یخواله وجعلنا للمتقین اماما او کی مونږ د نیکانو خلقو امامان. دا چې کله خزه خاون یعنی هغه پلار هغه وخت نه دعاګانې کولی شي الله ما ته خزه د سترګو یخواله جوړ کړي او ما ته د دې په نتیجه کې خسته بچی راکړي زما د سترګو یخواله کې څنګه کې وجعلنا للمتقین اماما د نیکانو امامان کې نیکانو امامان څه مراد دي دلته یعنی په نیکۍ کې دومره ډیر کې چې کله حفظ دی نو دا د حافظانو امام که عالمان دي نو دا د عالمانو امام که مجاهدین دي نو دا د مجاهدینو امام. نو ظاهره خبره ده چې وزړه سړی زړه کې دعا الله نه دا غواړي خو عمل خو به خامخا دا شي د بچو لپاره کوي. دې ډېر عجیب وکیل تاسو به حیران شي عقل به تاسو حیران شي بالکل. یو سړی راو عمر دنه تانو ته د خلیفہ دا سکیناستو بچي ور سره وای یا امیر المؤمنین دا زما خبره نه مانی. نو عمر دنه تانو دی بچی ته ډېر غصه شي چې ولې نه مانی د پلار د تاوانی حقونه دي ته د خبره ولې نه مانی. خبر امیرو حاکمو د عزت کو روان شول چې روان شول نو ته واپس راشي واپس راو وختل کینول پلار ته وای ته د قرآن خودلې دی وینا به حق ولې غواړي چې تا ورته قرآن خودلې خو قرآن خود ته ارڅ خودل کنه دا تاسو د اوسې د پلار یا د بچو حقونه واوري د چرته نه واوري خو قرآن نه واوري کنه. نو کته په ورکټوالي کې به بچو قرآن زده کړي وي خو قرآن کې خدا وکنه چې د مور پلار احترام کوي هغه دې ورته خودلې نه نیوسته ګیله کوي. تاسو دې اکبرپوري خلک ټول زمیداران الحمدلله یې یا کنن یې پويږي ور باندې کله چې موږ بوټه ولګو او بوټه کوګوي موږ څه کوو ته هغه ته بل ډنډا ور سره داسې ولګو دغه د سیده لاړ شي خو کيو ور بوټه کوګ لاړو نو کوم دا ټول عمر د پسې دوالي تیرو باندې سیده کوګي د دې سیدوالي وخت تیر شوی د سیدوالي وخت هغه چې کله دا ماشوم دا بوټه دا سیده کېدو اسانه سره موږ هغه وخت خواري کړی وای قسم ډنډه لګولې وای هغه پرې می خواري هغه پر سیده خطر خو چې ما خواري نه کړی پوګ لاړو نو اوس پوګ نه ولې ګیله کوي. نو عمر انتو دا خبره هغه سړی ته وکړه. بیا الله تعالی فرمایي په سوره تحریم کې چې یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنانو قوا انفسکم واهلیکم نارا اے مسلمانانو خپل ځانونه بچ کړئ خپل بچی هم د اور نه بچ کړئ. دا ډیر خطرناک حکم د مسلمانانو لپاره خاص کر زموږ لیکانو لپاره خطرناک دی. څنګه چې تاسو یې ناسي موږ خو نه دومره نکان لکه تاسو وګورئ سحر منځ کې به عموما بډاګان ناسي په منځ کې خو بچیان ځان سره راوړي څه زموږ مولانو تعالی هدایت وکړه غصه کوي چې بچیان ولې راوستل حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم راوستل پولی ورته ناستول حسن حسین او غصه کېدو بنا موږ دوی مراواله خو بهر حال کله لک لوی دي دا خراوله نه وای د شپته را کړی دا نه دا چل دی او نه دا چل دی وغیرہ وغیرہ بهر حال اگر ته موږ دا خبره مونږ نه غډاوډه شوې ده. خو بهر حال نو اے مؤمنانو قو انفسکم واهلیکم نارا اے مؤمنانو بچ کی تاسو خپل ځان نه هم د اورنا او خپل بچی هم بچ کی د اورنا. نو بچی اورنا څنګه بچ کی زره تربیت وکي خواري وکي قران بر باندې وای منځ ته به برابر تربیت وکي وغیرہ بهر. وقودها الناس والحجاره دا داسې اور ده چې سوځي خلق او کانی سوځي علیه ملائکه غلاظ شداد په دبانې داسې فرشتي دي چې سخزړي دي د رحم پکې نشته ګوري داسې سخت فرشتي دي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون څه چې الله ورته وایي هغه کوي او دغه نافرمانی نه کوي. نو داسې اور خپل ځان او خپل بچي وساتي بچ کوي. دی الله تعالی فرمایي دا خو تاسو اوریدو چې اور نه څنګه بچ کیږي د دې باندې تاسو خپل خپويږئ اوس یو څو حدیث واوري بیا تاسو مخکې نور ان شاء الله آیاتونه واوري بیا تاسو پويږئ. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي کل مولود یولد علی الفطرة
هر ماشوم پیدا کیږي په فطرت باندې، هر ماشوم پیدا کیږي په فطرت باندې. فطرت باندې کې ورسته آیت درته وایم تاسو پوهیږئ چې فطرت څه ته وایي. فابواه یهودانه، نو مور پلار هغه نه يهودي جوړ کی، او ينصرانه یا تی عیسائی جوړ کی، او یمجسانه یا تی مجوسی جوړ کی، یعنی بت پرست وغیرہ. کمثل البهیمه، پشاند څارو. نو تاسو داسې څاروي لیدلې چې پیدا شوی غوګونه کټوي، یا پیدا شوی هغه کوګوږي وغیرہ، هغه ټیک ټاک پیدا وي. لمبا چوڑا بخاری شریف حدیث ته ډېر اهم حدیث ته 1380-85 نمبر د دې حدیثونو ده، په دې کې ټول تفصیل الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی. مطلب دا ده چې ما چې کوم بچی در کړی دی دا مې روح سالم در کړی دی. او آیت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اولسته د سوره روم آیت نمبر 30 چې فتح چې پیدا کړی دی الله تعالی فطرت الله التي فطر الناس عليها. سورہ روم آیت نمبر 30. ما پیدا کړی د انسان په اخ فطرت باندې چې کم الله جوړ کړی دی. لا تبدیل لخلق الله، د الله پیدایش ته تبدیلول نشته. فطرت څه ده؟ توحید، الله یو دی، پیغمبر د الله رسول دی، بل پیغمبر به ناراضي، قیامت به راځي، قران د الله کتاب دی. دته فطرت وای. یعنی څنګه چې زه غواړم ما ته ماشوم هغه سي درکړی دی، دا ستا غلطي ده چې ته نه بل څه دی جوړ کړل. مطلب دا ده کته بچی نه فرمانه ده، تا نه فرمانه کو. کته بچی ګیره خړای نه ستا غلطي ده، کته بچی مونږ نه کوي دا ستا غلطي ده، کته مثلا بل څه ګناه کوي دا ستا غلطي ده. ما خو ته روغ رمټ درکړو، دا هوتا ته نه ګډوډ جوړ کو. او لا تبدیل لخلق الله، د الله د پیدایش ته تبدیلول نشته، د تاسو تبدیل کړل. ماشوم فطرت په بنیاد باندې پیدا وي، فطرت د الله هغه مسلمان هغه موحد. بهر حال د تصور د سورۃ روم آیت نمبر 30. بل حدیث ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بخاری د مسلم دی چې کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. تاسو کې هر مشر د خپل کشرانو ذمہ وار دی، جواب ورکوي الله تعالی ته. پلار دې دنه بده بچو پښتنه کی، مور دې دنه بده بچو پښتنه کی. دا څنګه د چې بچي ګډ ور دي نو کړي پلار به اخلاص شونه، پلار نه خلاصي کیږي. دا چې دې تر غلې د کستا لاس ته د کستا به تربیتی ده، د کتاب دې ته توجه نه ور کول دي. بهر حال الله و پښتنه کوي. دې سورۃ طور کې الله تعالی فرمایي آیت نمبر 21 کې والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسبت رهين. او هغه کسان چې ایمان راوړل دي یعنی مؤمنان چې اولاد د دوی پیروي وکړه د دوی په عمل کې، بچو پیروي وکړه د مور او پلار د اعمالو، او هر یو کس د خپل عمل ګروي دی. دا ګوګه چې شی په ضمانت کې کیږي، یعنی تا د عمل دستا ضمانت ته کتا د بچو خ تربیت کړي دی، او هغه د نیکانو صالحان خلق جوړ کړي دي، او هغه ته قرآن او حدیث خودلی دي. خو ټیک ته کني انت پکې ذمہوار یې، ته پکې ذمہوار یې. دا ډېر خطرناک حدیث ته الله دې تاسو بچ کی. اوس تاسو ته د سوره لقمان هغه آیتونه اول تلاوت کوم. د دې دوه آیتونه تاسو وامریدل، خو دې کې د نصیحت ته د بچو لپاره ان د پلانونو لپاره چې بچو ته څنګه نصیحت کړي دی، الله ذکر کړی دی په سوره لقمان کې. دا بهترین نصیحت ته الله فرمایي چې لقمان وویل خپل بچی ته چې شرک مکوه، شرک لوی ظلم دی، او مور او پلار سره احسان کوه، ځکه چې ته په کمزوري کې اوچت کړی په خېټه، او بیا تا دو شودې درکړي 2 کاله. اوس دې نمخ کې واوره وان جاهداک، کچيري د مور پلار جګړه کوي تا سره، کوشش کوي علا ان تشرک بی، چې ته شرک وکې ما سره. کدا مور پلار درته وایي چې شرک وکې ما سره، د بی ما سره، ما ليس لك به علم، چې هغه تا سره علم نشته، نو فلا تطيعهما، دا خبره ما منه، دا د شرک خبره ما منه. بیا خو وصاحبهما فی الدنيا معروفا، دنیا معاملو کې ورسره خګړه کوا، کار ورسره کوا، تعاون ورسره کوا، چپی ورته کوا، مزدوری ورته کوا، خوراک ورته ورکوا.
خبره ورته سخت مکوه، بد سپک سپور ورته مو وایا. څومره چې احکامات د مور پلار باره کې تیر شول دا ټول خدای د نصیحت د چا دی؟ د پلار. د پلار څنګه تربیت کوي د زوی؟ تاسو دا خپل ځان سره برابر کې د مشران چې مونږ به د خپل بچو څنګه تربیت کوو. لقمان حکیم څنګه تربیت کړو د خپل بچو او څه نصیحت ورته کړو؟ الله د نصیحت ولې ذکر کو چې ته بچی د پاره تاسو سوچ څه دی؟ ته دلته نه بچی داسې جوړ کړه سبا تا د پاره د ګلونو هار جوړیږي دا. خو کته خپل ازغي کړلې دي نو ظاهر خبره چې ازغي خو وطن بچ کړي خو نشه غوتا کې بچباوي کی خامخه. بیا الله فرمایي واتبع سبيل من اناب، او پیروي کوه د لارې د هغه اناب الیه چې هغه انابت کوي ما طرف ته. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، بیا به تاسو ما ته راځئ نو زه به تاسو اعمال بخایم. تا بچی ته فلانی ورځ دا نصیحت کړو، فلانی ورځ ورته په منزله غولې، فلانی ورځ د الله نه ير کړو، فلانی ورځ ته قران ورته خودلو، دا دې کړه ټول به زرته وخایم دا تا چې کړی. بیا واوري یا بنیا، یا بچیا، یا زوی د موږ پښتو کې چې و یا بچیا، انها من ان تکو مثقال حبه من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. یہ بچیا کد اسمک کے اسمانونو کی یو ذره برابر شی ولی نه. خردل د شرشم غواړي دانی ته ویل کی کدا د دې دانی برابر ورکوټه شی ولی نه الله براوړي هغه مخامخ. دا اوس ګوره د بچی تربیت کوي، بچی ته د الله طاقت ورخی، بچی ته د الله وحدانیت ورخی، بچی د الله د زور نه یری، بچی د الله تعالی د طاقت نه یری. دا تربیت کوي د بچی. نو داسې ته بچی جوړ کړي ته ګوره جا څنګه کیږي. نو یا بچی ګوره الله نه پټیږي نه. ستاد ذره برابر عمل په اسمانونو کې، تا ذره برابر عمل په زمکو کې، دا پټیږي نه د الله نه. ځکه چې الله لطیف خبیر دی، باریک بین دی او خبر دی. یا بنیا، یا بچیا اقیم الصلاة، قائم کا منځ ور په مانځي قائم کوي. یا بچیا منځ قائم کا. وامر بالمعروف، او خلق ته د نیکی دعوت ورکوا. صرف خپل موږ مکو، خپلم کوا، خلق ته د نیکی دعوت کوا، مانځه ته راغواړه، قران ته راغواړه، دعوت ورکوا وغیرہ. نور څه څومره کارونه دا وی ټولو. ونهى عن المنکر، او خلق منک د بدینا. ظاهر خبره چې ته بچی ته وای چې خلق د بدینا منک، خو بدی خو ورته خای خپل کنه، ته خو ورته خودلی بدی چې دا بدی دا نو بیا د بچی لګیا کچ دا نور خلق تداسي خي. بیا الله فرمای واصبر على ما اصابك، او صبر کوه په هغه تکلیف چې تا ته ورسیږي. دا صرف یو آیت ته خو دې پښت خلوی سبق ته کنه، ان خپل بچی باندې د صبر تربیت ورته ورکا خپکیګما، ګرمي نه تنګیګما، یخنی نه پریشان کیګما، جنگ کې زخمونو کې، دردونو کې، بیماریانو کې، پریشانیانو کې د صبر تربیت ورکړه د بچی ته. بیا الله فرمایي ان ذلك من عزم الامور، یعنی دا ډیر مضبوط کارونه ندي. دا د لقمان حکیم چې خپل بچی په یو نو بچی ته وایي دا ډیر مضبوط کارونه دي. ګوري او موږ ځین کې دا چې ته بچی په دې لارو باندې تربیت کوه د بچی. دا به صرف انګریزي خودلی نو چې غټ شنو انګریزي ته غواړي نو عزت او احترام ته څه غواړي. تا عزت او احترام هغه ته خودلی نه دی، نو تا قران هغه ته خودلی نه دی، تا حقونه د پلار او د مور هغه ته خودلی نه دی، مګلت کوي. نو ګله خو ځان نو کته څنګه شی جوړ کړی دا شی بدل تر پاسي. زه دا حکومتونو باندې ګړي خبره نه کوم، دغه خلک بیا جیوا خلی دا خبره. خو بهر الخلق ګله کوي چې عمران خان داسې ټیک ته، نواز شریف داسې دی او سید داسې دی، زرداری داسې دی او سید. نو مونږ د لکه پښتنو کې تا د خپل بچو څنګه تربیت تا چې سکول کې کم شی جوړو خو مګه شی دلته راغلی دی. څنګه شی تاسو سکول کې جوړ کړی مګه شی در باندې امیر شوی دی. که پولیس ته خو استاد وای دی، که ترانه ته خو استاد وای دی، که وزیر اعظم ته خو استاد وای دی، بل څه نه خو نه راغ اسمان نه خو نه دی راپوس شي. هم تا جوړ کړی دي ماته راوستل ما در باندې بادشاہان کړل. نو کته په کور کې خ نیکان صالحان نیکان بچی را لولې، تا په تعلیم او ادارو کې د دې شي خیال ساتلې. خو نن وستا مشران ستا خلک وکنه زمونږ د نیکانو خلکو سکولونه چې کوم دي د اقرا روزه القرآن ټول دوکره اومده کاري اقرا روزه الاطفال دا ورپسې دوکره ټول دوکي په یو قرآن حفظ باندې خلکو نه پیسې راټولای. اومده کاري نور 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 د اخلاق خی هیڅ نه خی سوا د قرآن د دوه ټکو د حفظ نه، بس هغه په بنیاد باندې خپل پیسې راټولي، خپل کارونه روان کی
او دا نه ګوري چې دا بچی به سبا ته همدغه به سبا پولیس افسر وي، همدغه به سبا د فوج افسر وي، همدغه به سبا وزیر اعظم او صدر ایمني ام پی ای وي. نو زمونږ ایمني ام پی ای که ظالمان دي نو په بار نه خو نه دي کړو، زما او ستا ورور دی یا مې پلار دی یا مې تره دی یا ماما دی یا مې زوی دی، نو چې څنګه مې جوړو همغسې به راتلو را باندې. او که تا بیا د خپلو بچو ښه تربیت کړی وي نو تا ته به انشاءالله څه نقصان بیا نشي رسولی. دغه چې الله تعالی مکافات عمل په بنیاد باندې کوي تا سره، تا څنګه کړي دي الله به در سره هغسې کوي. بهرحال بیا فرمایي ان ذلك من عزم الامور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. د پلار نصیحت ته اوس بچی ته وایي ولا تسعر خدك، متوه خپل مخ د نفرت ته وجې نه داسې کول او سترګې وهل او سترګې کږول وغیره، دا د نفرت ته وجې نه، د کبر د غرور د وجې نه. دا اوس بچی ته تربیت کوي چې بچی مخ مه ټولوه د نفرت ته وجې نه، د خپل سترګې مه کږوه د نفرت ته وجې نه، او دا شونډې مه بوڅوه د نفرت د رنګو پښتو کې وایي، دا تندی مه ټولوه د خلکو د حالاتو او د خلکو د پریشانیانو او د خلکو د غربت ته وجې نه. بیا الله فرمایي ولا تمشي في الارض مرحا، او پس مکې کې نیغېږه مه، کبر غرور مه کوه، عاجزي سره ده، آرام سره ده. ان الله لا يحب كل مختال فخور. الله تعالی مینه نه کوي هغه چا سره چې هغه نیغېدونکی په ځان باندې فخر کوونکی. واقصد فی مشیک، او مزل کوه په میانروي سره مزل کوه. واغضض من صوتک، خپل اواز ښکته کا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ډېر خطرناک ټکی دی، یقینا بدترین اواز د خره دی. سورہ لقمان آیت نمبر 19 کې الله فرمایي دا چغې مه وه، دا زخت اواز، دا تیز اواز، دا د خره دی، ته مو واوره، دا ټول واورئ تاسو. زمونږ چې د میاندو ته او د پلارانو ته د نیغېږو او د برړېږو ورته الله وایي برړېږي خو خر خو نه یي. تا الله داسې اسانۍ سره مونږ پوهیایي، داسې خوږو خبرو سره او داسې په پښتو انداز کې مونږ پښتانه یو، ځکه مونږ پښتو ټکی استعمال کوو، خو مونږ قرآن ته نه نږدې. که داسې یو مور یا پلار د خپل بچي تربیت وکړي، دا بچی به مور او پلار ته څنګه رانیغېږي، او مور او پلار د دې نه خبر نه دی، نو بچی ته لوی شوی دی او صرف سکول ته استولی دی او بس مولی نه مولی جوړ دی او مولی نه مولی رالوی دی او سبا ته ګیلې کوي چې زما نه پلار ما بچي ته واده وکړو رانه لاړو، نو تلو به نه، تا هغه ته څه کړي دي چې تا نه تلو، او وهلې به نه، تا څه ورته کړي دي چې تا نه وهي، ولې به دې نه وهي؟ دا قرآن نه دی ښودلی، حدیث دې نه دی ښودلی، د الله دین دې ورته نه دی ښودلی. قرآن خاص کر قرآن کې هر شی د قرآن ورته وښایه، به دغه نه هر شی جوړېږي بیا. نو دا د لقمان حکیم د هغه وصیت نصیحت و چې کوم په سورې لقمان کې و. اوس تاسو یو څو آیتونه او حدیثونه واورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کله بچي خبرې کول شروع کی نو اول ورته لا اله الا الله خایي، اول ورته لا اله الا الله خایي. ابو سعید خدری نے روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې درې لونی وي یا درې خویندې وي او دې سره ښه سلوک وکړي نو دې لپاره جنت واجب دی، خاص کر بچیانو سره، او واجب دی جنت دی، دی جنتی دی. بخاری شریف حدیث دی. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما ته یو خزر راغله، دو لونی وي ورسره، ما نه سوال وکړ، ما سره نور څه نه و، یوه کجوره وه، ما ورته کجوره ورکړله، هغې کجوره داسې نیمه کړه، نیمه یوې لور ته ورکړه، نیمه بلې لور ته ورکړه. دی لاړه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی ما ورته کیسه وکړه، بخاري شریف حدیث دی دا، ما ورته کیسه وکړه چې داسې ښځه راغلې وه، ما سره نور څه نه و، صرف یو کجوره هغه مې ورته نیمه نیمه ورکړله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې یاد ساته عایشې چې هر مور او پلار، ګوره د یاد وساتئ ای پلارانو، تاسو هم پلاران کېږئ د ماشومان، هر مور او پلار د بچو باره کې آزمایش کې اچولی شي، هر مور او پلار د بچو باره کې په آزمایش کې دی. الله به دې نه پوښتنه کوي چې تا څنګه تربیت کړی، تا څنګه شی لوی کړی. ګورئ که نه تاسو الحمدلله پوهې، بار بار تاسو درسونه واورېدل. مونږ الله پیدا وکړو څه دپاره؟ عبادت دپاره، خو مونږ الله ډایرکټ اسمان نه یو رالیږلي، مونږ یې مور پلار ته ورکړو یا مونږ ته یې د بچي راکړل چې ده نه زما بندګان جوړ کړه. دې په تاسو پوه شئ، مونږ یې مور پلار ته ورکړو یا مونږ ته یې بچي راکړل او مونږ ته یې وویلې چې ده نه تاسو زما بندګان جوړ کړئ، نو دا د الله یو امانت و، مونږ ته یې راکړل چې دا بچي تاسو زما بندګان جوړ کړئ. اوس چې الله مونږ ته راکړل او مونږ هغې نه د الله بندګان جوړ نه کړل، نو الله به مونږ نیسي که حق لري که نه لري چې ونیسي.
کما تا ته بچی درکو تا بچی زما بنده جوړول غوښتلې تا نشي جوړولای نو ولې دې نه جوړو دا معاشره چې خراب شي بل څه کولې خو ستا بچی دي کنه ټول خو یا به زما یا به ستا یا به دوی یا به دوی همدغه معاشره ده نه دا الله مونږ ته امانتونه راکړي دي دنه به الله پوښتنه کوي دا دنیا ټول امانت ده او دا الله د پاره دي بهرحال تفصیل ډیر ده خو بل حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بچی تاسو د وو کالو شي نو مانځ باندې ودروي د مونږ دعوت ورته ورکوي بچی مونږ کوه الحمدلله دا څه ده وغیرہ وغیرہ او چې د لسو کالو شي نو به وهاي چې مونږ نه کوي نو به وهاي او بسترې ورته بیلې کوي یعنی دوه بچی به یو ځای مسملوي د لسو کالو بسترې به ګوري الله مونږ ته یو شی واضح خودل دې مونږ ځان ناسي سترګې پټې کړې دي صرف جمعه ته مزده دي نور سم نزده انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خپل بچو سره نیک سلوک کوي او ښه ادب ورته وخایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بچي پیدا شو دغه تربيت کول د په د باندې حق ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو وردا شناسو حسن ورتراغه او هغه خپل کو نو اقرب بن حابس هغه التوون هغه چې یا رسول الله زما خو لږ زمن دی اوسه پرې مې یوم نه خپل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الله تعالی چا پزړه کې رحم نه دی اچولای نو یاد ساته چې څوک رحم نه کوي نو الله به ور باندې رحم نه کوي نو د خپلول بچو سره یو مینه کول دي یو د مینه احساس ور کول دي او دا دی لا کو کشته دي خو زموږ قبایلو کې دا ډېر بد غړل کېږي د بچی خپلول نشدي کول وغیرہ کبه دا غړل کېږي دا سخت مزاجي موږ خګړو چې دا موږ کوم ډېر ښه کار کوو نه الله وایي ښه کار نه دی دا خپل کوي دا نشدي کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه بداو چې بچي به دا ځان ته نږدې کړه دا پوزه به دغه په پوزي باندې داسې به وهله او بیا په تندي باندې خپلاو او دغه سينور اندوم راغلي دي کړي دي بچي خپل کړي دي خپل مو پردي هم نو هغه ته یو فرمایل چې کتر رحم نه کوي پتا باندې بم نه کی بیا ابو ایوب اشعری رضی الله عنه روایت ده چې ما د خپل نکنه د اوریدلې دي چې بچي پیدا شي نو د خپل بچی ته په تحفه ورکولو کې د خط تربیت نه خط عفو بل نشته کوم بچو ته مختلف شیونه ورکو په پلاټ مرتاغسته کور مرتاغسته دامي کړي الله وای خط تربیت نه بهتره تا اس نه دي کړي که خط تربیت کړي دا تا بچی سره ډېر کړي دي او کله دنیا ته تانم پات شو غنه من پات کی یوزیبه بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بچو سره مینه کوي دی باندې رحم کوي د دې وعده پوره کوي ځکه چې دی په تصور کې دا چې ما ته رزق د امور پلار راکړي او ما تاسو ته امانت درکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سره راغی بخاری شریف حدیث ده او هغه سره بچي وېده ته ما غلام ورکړی زوی ته می غلام ورکړی دی یعنی موږ په خپل کې دا و چې د زوی ته ما یو نوکر ورکړی چې دا تاسو سره خدمت کوي وای ته بل بچی شته وای او وای هغه ته دې ورکړی دی وای نه وای خدنه واپس واخله دا ته بي انصافي کړی دی چې یو زوی سره یو تعلق ساتي بل سره بل ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې انتهایی شدید ناراضگی اظهار کړی دی چې یو بچی سره استامینه او د نرمي ته راویه کوي او بل سره د سختی او یا د دشمنی او یا د بدی راویه ور سره کوي همدا غرانګي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم حدیث ته تبرانی کې دی چې هغه فرمایي چې تحفه ورکولو کې به هم د بچو خیال کوي چې بچو ته دواړو ته برابر حصہ ورکړي چې دا سینه چې وته زیات شي بل تک مچي داسې ونه کوي بل حدیث ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې زنانه بچو باره کې تاسو ازمول کېږئ یاد ساتئ تاسو د بچیانې به جهنم نه دیوال جوړیږي څومره خوندور تاسو د بچیانې د تاو د جهنم په منځ کې به دیوار جوړیږي دیوار مونته به ودرېږي دا بچیان ستا کته هغه تربیت او خصاتنه او خو واده رښتې ورته کړی بل حدیث ته د مسلم شریف انس رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ولونه دا سګوتی ونیول رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی کړی او خ تربیت واده وکړه ما سره په قیامت کې داسي ما سره په قیامت کې داسي سراقه بن مالک رضی الله عنه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه تاسو ته بهترینه صدقه ونه خیمه و یو خیا رسول الله وای کما طلاق شوی لور شړلې شوی لور یا کونډه شوی لور تا کر راشي واپس او ته هغه سره صدقه او خګړه کوي دنه بهتره صدقه بل نشته
دنه بهتره ده چې خاوند خو پرې خودله یا خاوند وشړله یا خاوند مړ شو نو دا تا کار واپس رااله دا ډېره درنه وي کور کې درنه ځکه وي چې ښځې خو خپلوان نه وي د هغې نور کورونه راغلي وي دا خو د ځینو خلکو خوش قسمتي وي چې ښځې ورته الله تعالی ښې ورکړي نو الله فرمایي چې دې ته صدقه ورکول د دې په خوله کې روټۍ ورکول دا بهترینه صدقه ده د ستا ټولو نه بل حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د هدیې باره کې دی چې کته تحفه ورکول غواړي خپل بچو ته نو ښه تربیت یې وکړه انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بچو ته د عزت او د احترام لار وروخی او بهترینه طریقه چې کومه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی د مسلم شریف او بخاری کې هم د دې همدغه سي مضمون کې لږ فرق دی چې کله انسان مړ شي درې شیونه پاتې شي نور ارڅ ختم شي په هغه کې یو نیک اولاد دی چې هغه د مور پلار ته دعاګانې کوي نو کته نیک اولاد پر خو دې دعاګانې بدل تکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ویریږي د الله نه او د بچو په منځ کې انصاف کوي بے انصافي مکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بچي کله د وی هفتې شي نو عقیقه په وکا نروي نو دوا چې خزه وینو یو ګډ یا وزا پیاله لکه او نومي کې کېک دا او خنوم به کېدا چې د شپږو کالو شي نو د ادب تعلیم ورکوا چې د 9 سال کالو شي نو بشترې بیلکا وو کالو شي نو په مانځي ودروا او کده تیر دیر له شکارو پورې دامن نه کوي نو سخت وها او بیا روایت دي د احناف رائدا د امام حنیفه چې کور نه وشړه خبرې مکوا او جیل کې بند کا تر هغه وخت لري بند ساده چې مونږ نه چالو کړي او د نور به امامان وایي چې قتل کوي دغه چې بالغ شوم نه کوي دا مړ کوي دا د سره مسلمان نه دی بهرال دا یو بیل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د 14 کالو شي نو واده ورته وکي او چې کله دا کارونه ته وکي نو بیا ورته وایا بچی ته چې بچیا ته ماته الله یو امانت را کړې وي ما خپل ذمہ داریاں پوره کړلې اوس باقی ز الله تعالی دې ماته ذمہ دارونه اوس دې ما ذمہ داری پوره کړو اوس پتا ذمہ داریاں اغله زما بهرحال اخیری آیتونه دي دا به تور خلاصه ز تاسو بیانوم د سوره احقاف سوره احقاف آیت نمبر 15 کې یو واقع شانتی هم د نصیحت هم د ډېر بهترین هغه کې الله تعالی موږ ته خو نصیحت کړی دی هغه تاسو وورئ تاسو بل خور باندې پوه شئ سوره احقاف آیت نمبر 15 ووصينا الانسان بوالديه او موږ نصیحت کړی دی مو انسان ته بوالديه د مور پلار احسانا د خصلک ما مور پلار ته نصیحت کړی چې مور پلار سره خصلک کوي حملته امه کرها اوچت کړو د حمل په تکلیف کې او دعته کرها او بیا شودي ور کړی په ور کړی په تکلیف کې وحمله وفصاله 30 شهرا او د حمل او د پي ور کول د 10 میاشتې ټول تکلیف د تر کړی دی د دې بل تفصیل د 10 میاشتو کې شپږ میاشتو کې حمل راځي تقریبا او وکاله د دې هغه پي ور کول راځي او بیا څنګه چې حتی اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه چې ورسېدو دا بچي 40 کالو ته دا بچي ماشوم خېټه کې لوی شو 40 کالو ته ورسېدو قال نو د بیا ویل دا بچي ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي اے رب زما ما ته توفیق راکړي چې شکر ادا کوم د ستا نعمت او ستا هغه نعمت چې تا ما مور پلار باندې کړو ان سدي ورکړم ان ګوره د بچي اوس د الله شکریا ادا کوي د مور پلارم شکریا ادا کوي او د خپل تربيت نتیجه ده چې د تعلق الله سره لګیدل دا چا لګولې ده الله سره دا د مور پلار لګولې ده او مور پلار چې غوښتو هغه وخت کې دعاګانې کولې الله مقدس ده ورستم د تفصیل ده خو چونکه وخت ډېر تیر شو نزه اخیری آیتونه تاسو ته وایم وان اعمل صالحا ترضاه او دا چې نیک عمل وکما ما ته توفیق راکړي د نیک عمل چې ته په خوشحال شي واصلح لي في ذريتي او ما ته زمان نکان اصلاح وکي بچو ما بچی نکان کی یعنی هغه بچي چې مور پلار داسې وخت او تربيت یو کو نیک سره ته جوړ شو صالح کال ته ورسېد اوس هغه خپل بچو د پرم دغه سوال کوي ما ته ملخ بچی راکړي نکان بچی راکړي لکان بچی راکی انی تبتو الیکا ز توبکو متا تو انی من المسلمین او زی امد مسلمانانو نا داو سړی دی هغه د 40 کالو چلا نه غواړي اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا هم دغه هغه کسان دي چې مونږه قبلو د دین نیک هغه عمل چې دی کړی دي اوس ډیره خوږه فکر ده ونتجاوز عن سیئاتهم
او د دې بدونه مونږ مخ اړو دې ګناهونو نه مخ اړو سترګې په پټو ان ګورې څلوېښت کال ته ورسېدو او د خپل پلار مور هم شکر یاد کوي موږ غوته ناشکر نه دي چې الزامات هغه په کوا او د الله هم شکر یاد کوي او ځان د پرم نکان غواړي او نو الله وي داسې خلک چې وي نو د دې نیک عمل قبلوما او بدو باندې سترګې ورته پټوما لکه د سوچ برابر دی د فکر برابر دی دا خپل هغه مازیم د نه د هېره کړي د الله احسان او د مور او پلار احسان او خپل مستقبل ته هم خیال دی بچو ته چې ما بچی دی یو خو مستقبل یو نیکان خلق دی بیا الله فرمایي وعد الصدق الذي كانوا يوعدون دا رښتینی وعده ده کوم چې دې سره کیږي هنده د جنت ورکولو د ګناهونو نه د سترګو پټولو دا وعده ده سره ته د سوچ برابر ده او که سوچ دا وي چې ما پلار د په داسې وکم موږ سره زیاته کړي او مول موږ سره داسې کړي او بچي ورچه تا دی هغه پلار د کوم ځا پیسې ګټه او داسې کوه دا خوشته معاشري کې موږ هر څه ګورو دا غیڅ واده دا هغه مور پلار د پرم فائدمن بچو د پرم فائدمن او په فائدو کې د الله سره تعلق نه بغیر خو کېږي نه انسان خپل وس نشته بیا الله فرمایي والذي يودي مقابله کې هغه سره قال چې غوای لوالديه خپل مور پلار ته اف لكما افسوس ته پتا سو باندې دا اوس بل بچی دی یو غنیک بچی وکنه څلوي خپل کول ته ورسې داس شو بیا اوس دا بل بچی چې هغه به فرمایي اف لكما مور پلار ته وای افسوس ته پتا سو باندې تف دی پتا سو باندې اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي مور پلار ته وسوي دا څه ګډي وړي وای زکه قبر تلاړ شم ما به بیا لاره پاتې دا اوس بل یو بچی دی چې مور پلاری پوي چې ګوري ته بیا الله به د قیامت کې پاتې خصول کوه خ عمل کوه دا کوه او د مور پلار ته وای چې تاسو باندې دی لعنت دا څه ګډي وړي ماته وای نو الله فرمای وهما یستغیثان الله او دا هغه کسانو د دعا چې الله نه د باره کې دعاګانې غوښتي وي او بیا ویلک امین هلاک شي ایمان راوړه ته ولې داسې کوي ظالمان ایمان راوړه ویلک امین ان وعد الله حق لكن وعد الله حتى فيقولون دی وای ما هذا الا اساطير الاولين دا بچي چې کله ته قران تر بالي نو دی وای دا کومه د پخوانو خلکو کیسې دي دا د پخوانو خلکو کیسې نو دی چې هغه د پخوانو خلکو کیسې وای نو خو دې مطلب دا دی چې د طبيعت نه کړی او د خپل هم ګډوډ دی بهر حال بیا الله تعالی هغه بعد فرمایي چې اولئک الذین دا هغه خلق دي چې حق علیهم القول ثابت په دې باندې خبره د عذاب فی په نور امتونو کې قد خلت من قبلهم چې دینه مخکې تیر شوي دي من الجن والانس د پریانو د انسانانو نه انهم كانوا خاسرین یقینا دو نقصان مندون کړي دین ورسته بنو آیاتونه هم دي خو بهر د دوه کسانو ذکر الله کړی دی چې یو هغه بچی چې مور او پلار یې تربیت کړو نو هغه د الله او د مور او پلار شکر گزار دی او بچو د پاره هم دغه څه دی او یو هغه دی چې مور او پلار یې نیکی کولو کوشش کوي او د هغه ته وایي تاسو ما سره ظلم کوئ نو الله وایي دې لپاره جهنم دی او نور لپاره جنت دی الله دې وکړي چې مونږه کله بچو صورت حال کوي نو الله تعالی دې مونږه هغه نیکانو صالحان بچی کې زمونږه د واړو ټول چې الله د رضا او د مور او پلار پر رضا کې د الله رضا ده او کوم شران نو الله تعالی دې موږ ته بچي او یا زموږ مشران بهر هر یو کیفیت د الله تعالی زموږ تاسو د خیر باندې بدل کی الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي الله تعالی زموږ بیمارانو ته شفا ورکړي او الله دې موږ د قران نه لري نه کړي الله دې داسې بیماریان یا داسې تکلیفونه موږ ته نه راکړي چې الله موږ قران نه لري شو الله موږ ته او ستا کتاب سره مینه ده نو یا الله موږ خپل ځان سره خپل کتاب سره اوساته دنیا کې هم قبر کې هم آخر قیامت کې هم او په جنت کې هم موږ باندې رحم وکړه الله تعالی ملمان دي ستا ملمان دي الله تا قران ته راغلي دي الله یا الله تعالی ته ملمان خالی لاسنا استای الله د دې هم دعاګانې قبول کړي د دې مشکلات آسان کړي د بچو باندې کې کوتاهی شي الله هم معاف کړي کله مور پلار باندې کې کوتاهی شي الله هم معاف کړي موږ د بار بچیو د سترګو خواري جوړ کړي زموږ والدین هم د پاره الله تعالی هغه سي جوړ کړي چې هغه موږ د پاره او ځان د پاره هم دنیا او د آخرت کې فائدہ مند شي الله موږ راضي اوسېږي الله موږ نه مخفقېږي الله یا الله موږ ګناهونه معاف کړه زموږ مشکلات آسان کړه موږ ته د حلال رزق دروازې آزاد کړه الله یا الله تعالی موږ نه مخفقېږي الله
موږ ډېر کمزوري یو زموږ عبادت یا داسې وسایل نشته چې تا ته پیش کړو موږ به څه عبادت وي یا موږ به څه کړي وي تا دپاره خو تا رحمت و کرم او ستا مهرباني او ستا شان ډېر لوی دی الله موږ سره خپل شان بنیاد باندې معامله وکړه الله موږ سره خپل شان بنیاد باندې معامله وکړه الله موږ سره خپل رحمت په بنیاد باندې معامله وکړه الله موږ خپل ځان نه ملرې کوه الله موږ معاف کړه الله موږ بچی په قرآن خسته کا موږ کورونه په قرآن خسته کا موږ عملونه په قرآن خسته کا زموږ د نظام په قرآن خسته کا زموږ مرګ په قرآن باندې کا الله موږ قبر په قرآن خسته کا الله زموږ قیامت په قرآن خسته کا او الله موږ ته د قرآن کې چې کوم تا د خسته جنت ذکر کړی دی جنت الفردوس الله هغه موږ تراکا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین